بسم الله الرحمن الرحیم. دارالشفا ای هسپتال نه یو ځل بیا تاسو سره د اویرنس پروګرام سره حاضر یو. ما سره یو ماشومه موجود ده چې د دې نوم ذکرا دی. دا نن په دې کمپلینټ سره راغلی ده چې د دې ګسه سترګه چې ده نو په هغې کې دړ و، سترګه نور ته برېښېده او د هغې ډیټیل خو به زه تاسو سره شیر کوم په دې ویډیو کې، و په سایډ باندې د هغې سترګې چې کوم دغه دی چې سترګې کې څه مسله وه هغه زه تاسو سره شیر کوم. خو دې نه مخکې به د دې بابا سره خبرې اترې کوو چې دې بابا چې کله د دې سترګه خوږ شوه نو د دې لپاره څه کړي. نو بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا د دې ماشوم سترګه چې خوږ شوه نو تاسو د دې لپاره څه کړي؟ ډاکټر صاحب دا موږ خو جو لکه نارینه یو او د زنانه د وړو په حساب کتاب باندې پوهېږي، لہذا دا چې دی نو لکه موږ لکه دا دغه کوو چې اکثر داسې معمولي غوندې کې خوږي، پیل ځل کې خود جو معمولي خوږي نو موږ څه دغه والا چې دی نو لکه داسې بابو یا چې دی نو لکه پرایویټ یو دغې هغې ته اکثر څه ټک ته نه راوړو او یا چې دی نه اجازهګري وي دا غولونکي دی دا فلاني شی دی دا دغه څه بیماري پکې. بابا مطلب دا دی چې کله سترګه کې غولونکی راوخېږي یا سترګه داسې خوږ شي نو تاسو بیا اجازه وغیره څه دم درود هغې معمولي غوندې کې یو پل د غریبۍ وجې بل پل نوزګارۍ وجې نو د هغې په وجه موږ د وړوکي چې دی نه طلب لکه پوره لکه ونه کړو. کله چې بیا دې ته هغه زیات تکلیف شي نو بیا موږ لکه ځان چې ولې داسې خپلو ډاکټرانو ته او دغه ته چې دی نه مخاطب شو نو لکه په دې خبره باندې موږ لکه تا خبره وکړه چې د دې د وخت غور لکه په کار و د دې دا لسته ورځې وشوې چې د دې په دې سترګه کې دا غولونکې د سترګه به یې داسې نری نری دغه کېده. البته ما ورته پرون وکاته چې یاره د دې سترګې دغه خو نری کېږي او دا زیز به چې دی نه لکه پړسېدلې پټېږي نو د دې په وجه چې دی موږ ستاسو د ښکلي هسپتال ته او ستاسو د ښکلو خلکو سره مخاطب شو او د دې لکه زه د عوامو ته چې دی نه یو دغه کوم پیغام ورکوم چې کله د وړوکي داسې بیماري راشي یا دغه نو د هغې له لکه داسې ځای ته تله پکار دي چې د هغې مکمل علاج شي. په دې سایډ سکرین به تاسو سره د دې ماشومې د سترګې د کارنیا تصویر چې دی نو هغه شیر کېږي چې په هغې کې څه چل شوی دی. ډینډرایټک کارنیل السر دی. د دې لپاره د کم کلیوالي ټوټکې چې خلک کوي یا داسې مختلفو ګل غوڅې او دا دغه کوي دا ټولې هسې ټوټکې دي او دوکهبازیانې دي. دا داسې وشي چې دا زخم بیا ټیک هم شي خو بیا پکې نظر چې دی هغه کمزوری پاتې شي نو چې کله تاسو ته داسې مسله وي نو د ټوټکو په ځای یا د اجازو په ځای پکار دا ده چې تاسو متعلقه ډاکټر ته لاړ شئ. هغه هر قسم د میډیکل پرابلم چې نو هغه متعلقه ډاکټر ته لاړ شئ چې دا مسلې حل شي. زموږ د دې پروګرام مین مقصد دا دی چې د خلکو ته پته ولګي چې کله داسې مسلې نو هغه لیټ کول نه دي پکار، ځکه چې دې ماشومې ته لوی ژوند پاتې دی نو که سبا خدای مکه دا په یو سترګه کارنیا د دې سو پی سی ټي راشي یا خیره نشي نو بیا د هغې د ټرانسپلانټ نه علاوه بل څه حل نه وي نو پکار دا ده چې هغه په ټایم باندې د هغې علاج وشي. تاسو دا میسیج نورو خلکو سره هم شیر کوئ چې خلکو کې معاشره کې د آګاهي راشي چې داسې څیزونه مسلې وي نو پکار ده چې د هغې په وخت باندې علاج وشي. د درهو یا د اجازو کار دا نه دی نو پکار ده چې هغه د هغه متعلقه ډاکټر ته تاسو ورشئ او د هغې علاج په ټایم باندې وکړئ. شکریه.